أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سورة قاف ابتدا کی منگویلیو. قرآن کریم عظمت تے ترغیب دے ابتدا کی پا انتہا کی قرآن کریم طرف تا سوچ اعراض کئی عقیدہ پار تخویف دے دلائل پیش کئی بشارتون پکی ہم دی تخویفات پکی دی ڈر اقوام مکذبو دا حلاکت تذکرہ چاغ اتو داغی تذکرہ مشوا وس دے آیتونو کے خبرہ دا علم غیبم کئی. اللہ رب العزت وی ماتا پتہ دا انسان دا پیدائش تذکرہ بے انسان دا پارا سچے دے کئی اغا لکلے کیگی دا دے انسان سرا ملائک دی کرامن کاتبین دی اغا لکی سچے دے کئی خکئی کبت کئی لکلے کیگی. کلچے دا قیامت رسشی نو ټول هر سبا د طرح کارش مرگ سختی چې کله راشي دی راگیر شي بیا زید تختیدو بد نه کله چې قیامت شي نو هم د سره دو تنه به یو به سائقی شړون کې بی او یو به شهیدی گواه بی دا دو قسمه بورسری ملائک بی چا با پا مخی کڑی بی سوک بے راکاگی سوک بے شڑی گواهان بورسری اعمال نامه بددگی. اللہ رب العزت وی د دغه ملائکو په ذریعه باندې چې ته په د دین په غفلت کې وي په بے خبرۍ کې وي نن ستا سترګې مونږ کولاو کړې نن ستا نظر ډېر تیز دی هر صحیح نه اوس سچې دنیا کې د کړلي هغه ټول بوستا تخکاری داغی بدل بدر کولے کی. کما اعمال نامه چې دا غبو ته مخامخ کړی شي نو کله چې دا سړی کافر دی ویزا جهنم ته ورغورځوي. د ده سره چې کوم ملګري دي دنیا کې د هغې تذکرم کوي ملائک دی شیطانان دی دې دواړو خبره به کوي. الله رب العزت وی دی به جګړه به کوي او زما سره جګړه مه کوئ زما مخکې جګړې مه کوئ. یو سړی چې کله ګیر شي نو دی به داسې وایي چې ما پسې دا خبرې غلطې لیکلی شي تاسو دا زیاتی لیکل دی وغیرہ وغیرہ خبری بکی. اگر شیطان به وی یا الله ما خدای گمراه کړی نه دی یا په خپل به گمراهی کیو
داغی تذکرہ راضی اللہ رب العزت وی زہ اس قسم ظلم کون کے پا حس بندہ باندی نیم سچے دی کرلی اغا بنندل دکی تاتا میلاویگی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ او یقیناً پیدا کرلے منگا انسان لرا اللہ و انسان چی پیدا کرلے نو ما پیدا کرلے نو بازی خلق دا سی ہوئی چی نادا خو منگ بابا باندے غختے دیں دا منگل باباگانو را کرلے ہوئی بازی بگی گرزی چرتا درگائی اغی تلارشی اولتا کہ زانگو کی دی پا زانگو کے کانے کی دی او کانے زانگو لٹالی ورکی بابا تداخی چی بابا مال زوے پکار دیں دا بازی خبری راسی دی چی دا دے بانے آغا بابا وچی تا پوئی گی دا دی پنیزنو زانگو دا پا زانگو کی کانے دیں دا کانے مانا او زانگو مانا منگلا وڑو کے پکار دے زوے پکار دیں کل زانگوی پا زانگو کی دن ننزکی اغی خودی آو اغی لٹالی ورکی منگل لور پکار دوئی اگر چی دا خبر پا گلی رکم بعضی بچی نکی گی وی ہر سچی خوچی وشی علکی که جنئی خوچی وشی اللہ دا پیدا کرلی نو دا ما پیدا کرلی انسان میں پیدا کرلی دیکھے دا چا واق اختیار نشتی اللہ یہ سمنا چیز مقرر کرلی دا پیدا کی بعضی خلق دا غسی چی اگر درگاہ خوالا لارشی نو علتا کی بچا مخی دا منگو ناغی غاڑے بے دا کٹو غاڑے بے ماتی شوی ناغی بے ویوڑی علتا کی آگے تے پڑے چولے ہوں علتا کی بے اڈکے خخکڑے پا آگی پوری بے اتڑل پا دے بانی دا خیال دے چی دے علتا کی دا بابا بھی پوئی گی نو دے مالا پا دے بانی مالا سق پکار دے مالا میخا پکار دا کل دوی یو ذکری نو مالا قلبہ پکار دا ہوئی دا پو خانی خبری وی وز خود قلبو اخبر اخلاص شوا اس نوری خبری دی ہر دور کے شیطان خپل محنت کئی اغا خبر خلقو تا مخی کڑی یو اغا ویو کئی خلقو باندے خلق پا اغا قسم شرک اختا کئی نا اللہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَيَقِنًا پیدا کر لے مگا انسان وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ او پویگو منگا پا آغا بانے چی دا پا نفس کے کم وسوسے رازی کم خیالات رازی تصورات رازی کم وسوسہ رازی ما توسوس به نفسه دا نفس چی دتا کم وسوسے آچی دا نفس چی کم دتا خبر مخ کی گئی خیالات تصورات مخ کی گئی نعلم اللہ وی منگ پی پویگو اللہ اماتے پتہ دا بلزی کہ اللہ رب العزت وی اللہ وی عزت پوئے گم پا سبانے آغا سبانے ما فی الصدور چی پا سینو کی دیخوا ذات الصدور ما فی الصدور سینو کی چی دن نسری پاگی دا پوئے گم اللہ باہر طرح وطلی نہیں ورپسی وی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ او منگا دیر نیزی یودتا دا مرائی دا رگنا دا چکم دا مرائی رگ دے اصل رگ دے شاہ رگ دے ناغینا دا منگا زیاد نیز دیو دا علم پہ لحاظ دا قدرت پہ لحاظ اللہ ویزت زیاد نیز دیم دے ما پا واق کی دے اختیار کی دے ولوگوڑی میں دیکھ پر خود دے دیکھا کئی دے خیر حساب کتاب سے روان دے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ ویزد مرائی دا رگنا دا شاہ رگنا زیاد نیز دیم نو چی زیاد نیز دے دے نو دا اللہ نا چی غاڑے نو یو داغی عدب ازدکا
دویمه دا ده چې الله نږدې دی نو الله پسې وسیلو ته ضرورت نشتی بیا چې نورې وسیلې پسې ګورې. بیا څه وکیل ته ضرورت نشتی، بیا منځ کې څه واسطې ته ضرورت نشتی چې ته پسې واسطې ګورې چې نه بابا پسې لاړ شي پتا بشي او په الله بشي او دا ماله کې. بعضې خلک پکې دا وایي داسې وایي ولې سړی چې د صدر صاحب سره وزیر اعظم سره میلاویږي نو ولې هغې دپاره وکیل نه پکار، ولې هغه دپاره واسطه نه پکار؟ او نو واسطه خو هغه چاله پکاري چې هغه چېرته لري، هغه ته رسایي نه کېږي. صدر صاحب دی، وزیر اعظم صاحب دی، بل صاحب دی، بل صاحب دی، شان تپوس وکړې زه پلانکي صاحب سره میلاویږم، وایي هغه سره میلاوېدل نه کېږي. ښه الله قرار کېنه هغه ته ستا رسایي نشي کېدی، ته ته میلاوېدی نشي، هغه تا سره په ټلیفون هم خبره نشي کولی. بعضې داسې انسانان دي هغه ته ستا رسایي نه کېږي نو چې نه کېږي نو هغې دپاره بیا سړی واسطه به لټوي. هلته هغه ته ټلیفون وکړي زما یو خپل دی، زما یو عزیز دی، هغه ستا سره میلاوېدل غواړي، هغه سره هغه څه خبر ده چې ته واورې ته وخت وله ورکړي. هغه وایي ځه ټیک ده وخت به وله ورکړمه، بله میاشت کې پلانکي تاریخ باندې ما سره دې میلاو شي. میاشت بعد، 2 میاشتې بعد، 3 میاشتې بعد تاریخونه دي، هغه تاریخ باندې ما سره دې میلاو شي. بل انسان دی هغه سره میلاوېده ځکه هغه باندې نورې خبرې ګڼې دي، میلاوده ورسره نه کېږي. الله رب العزت خو داسې نه دی. الله رب العزت ته دا ټول څه چې دی دا خو انسانانو دپاره ګران دي، الله دپاره څه ګران خو نشتي. نو الله ته چې وی نو وی راځه یوازې راځه، الله وی اچا ویلې بیا تنها چې غمداری چوتے غلا بدستداری بیا تنها چې غمداری. وی کله چې راځه راځه ښه لا ترد سرشتینو لا اله الا الله، دا الله نه سوا، دا الله نه سوا چې څومره مخلوقات دي دا هیڅ نشي کولی دا الله د حکم نه بغیر. وی چوتی غلا بدستداری بیا تنها چې غمداری. و بیا چې راځه یوازې راځه ښه څه غم دی دی بیا یا الله در سره ملګری دی نو بیا دې څه غم دی راځه. کله چې څه غم تکلیف یې ته راځه، سم کله میلاوېدل غواړې خبره کول غواړې راځه، خبره کوه اورم قبلوم. دلته کې الله وی اقرب الی من حبل الورید، د زیات نږدې یم د مرۍ د رګ نه، د شارګ نه. مخکې ویلو اذا سألك عبادي عني فإني قریب، کله چې زما بندگان زما باره کې تپوس کوي نو ورته ووایه زه نږدې یم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، قبل دعا کوونکي کله چې زما نه دعا وغواړي. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، پکار دی چې قبولتیا دې کوي زما، ولیؤمنوا بی پکار دی چې ایمان دی لري په ما، لعلهم یرشدون. څه مقصد یې کامیابی غواړې پکې راځه وایه الله نه غواړه که درکوي به. نو اقرب الی من حبل الورید نیو خبره ده چې کله نږدې دی الله نو د الله نه چې غواړې نو بیا په هغه طریقې باندې غواړې چې الله چې هغه د نږدې سړي انساني هغه د یو نږدې دی ته خوا کې وکې چغې کې پلان کیا زما کار وکړه ما خبره واوره، هغه ستا خبره څنګه اورېدی ته چغې وباسي لګوړې غلی به خبره وکړه چې زه واورم نو په چغه باندې بیا نه اورېدی کېږي. الله رب عزت خو اوري لیکن ادب دا دی چې وی نو په پټه به وی. ځکه الله رب العزت دعا په باره کې وی ادعوني استجب لكم،
زمانه غواړي نو ستاسو دعا قبلوم. بل ځکه ادعو ربکم تضرعا وخفیا، او د الله نه چې غواړئ نو په عاجزۍ غواړئ او په پټۍ غواړئ. په پټ باندې غواړه که نه، دعا کې خبر ده چې په پټه باندې غواړه. د دعا ادب دا دی، الله نه غواړي نو په پټه غواړه. ولې؟ الله نږدې دی که نه. سړي ویلي ربنا قریب فنناجیه ام بعید فننادیه، آیا زمونږ رب نږدې دی چې موږ ورسره پټې پټې خبرې کوو، که لرې دی چې موږ ته چغې وباسو؟ نو الله جواب ورکو انی قریب، زه نږدې یم. قریب نه دی بلکې اقرب الی من حبل الورید، هغه ډېر نږدې دی. چې ډېر نږدې دی نو چې کله وی غواړې نو په پټه باندې غواړه، په عاجزۍ غواړه. کله چې الله درته ویلي دې ځای کې په زوره وی نو هلته په زوره وی، کوم ځای کې چې په پټه باندې نو هلته په پټه. عام ادب د دعا دا دی چې په پټه غواړه، لیکن چې کله الله وی په زوره غواړه، په زوره وایه. الله اکبر وی مانځه کې وی نو په امامتۍ سره وی نو په زوره وایه، ځان لوی نو په پټه وایه. دارنګې کله چې سړی روان دی د الله کور له روان دی نو لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، دا چې وی نو دا په زوره وایه. ولی الله ویلی په زوره وایه نو لوی اخته دی په هغې کې وی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. نو هلته کې په پټه وایه، په زوره باندې وایه. ولې الله ویلي په زوره باندې وایه. د دې نه علاوه نور ځینو کې چې راځي نو په پټه باندې وایه، په عاجزۍ غواړئ، په پټه غواړئ. ولې اقرب الی من حبل الورید، الله وایي زه نږدې یم که نه. چې نږدې نو ادب دا دی چې په عاجزۍ باندې، په پټه باندې. چې کوم ځای کې الله په زوره نو هلته په زوره، کوم ځای کې چې الله نه دی ویلي نو هلته په پټه. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله کومې دعاګانې غوښتلي نو دا یې په پټه غوښتلي، په زورې باندې چې ته خبرې د هغې نه دي راغلي. بعضې پکې ناپوهی مانځه نه وروسته چې کله ګورې اللهم انت السلام وایي، بل څه وایي بل څه وایي، په زوره باندې وایي. ته اصل خبر نه دی، مسله ورته نه معلومه. اگر چې مولا وایي مسله ورته نه ده معلومه، دا په پټه پکاري. یو سړی ځان نه جاهل جوړ کی، وی ولې دا اللهم انت السلام بر رسول الله صلی الله علیه وسلم وی که نه، دا چا نقل کړي؟ صحابو نقل کړي. نو پیغمبر به په زوره وی نو ځکه صحابو نقل کړي. کله کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې आवाज باندې ویلي چې خلکو کم چې نږدې خلکو هغو اورېدلي نو هغو نقل کړي. دا نه چې په چغه باندې وي، په لاؤډ سپیکر کې وي، هلته کې هغه لرې خلکو اورېدو، داسې نه شي. نه په پټه باندې په داسې आवाज باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې خوا کې کسان دي هغه واوري او هغه یاد کړي او هغه نقل کړي خلکو ته چې او داسې دعا غواړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وی هغه سړی نه ناکامه کېږي چې هغه دا وایي، مانځه نه وروسته داسې وایي، الله اکبر وایي، استغفار وایي، رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، دا وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا بعضې ښودلي او بعضې ښودلي نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم نه دی کړی چې داسې وایي. ولې چې حکم کوي خو بیا لازم کېږي، حکم یې نه دی کړی، بلکې کله ویلې ځان لا، کله وایي څوک چې داسې ووایي نو ډېره ښه ده. نو اللهم انت السلام ویلي، ځان له ویلي، غلې غونډه کې ویلې نو خوا کې چې کوم کسانو نو هغو اورېدلي، هغو غوږې ښودی دی او ځان نږدې کړلی. کله کله رسول الله صلی الله علیه وسلم به پټ مانځه کې کوم چې پټ منځونه دي په دې کې به دا بعضې قرت په داسې انداز باندې کاو چې خلکو ته پته به لګېده چې دا صورت ووې. الحمد ووې نو الحمد نه رستو سبب وي، ویترو کې وې نو دا یې وې، ماسپښین مانځه کې وې نو دا یې وې، مازدیګر مانځه کې وې نو دا یې وې. او نو کله چې سړی په
ټول زوان ټول خیرت کوي دا خو دې باندې سره سیاسو راځي بیا اکثر وکي نو سیاسو به راځي نه مازیګر مانځ کې ماسپخین مانځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خیرت کړل په پټه کړل خو لیکن کا بعضی الفاظ دا په زور کړل چې خوا کې کم کسان دی هغه اوریدل دي بعض سره په پټه باندې خبره کوي لیکن خوا کې سره وسره ولاړ پويږي او اوري ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد امنګ زیات نږدې دتا د مړی درغنا اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد کله چیز د کول کوي دویز د کون کی خی طرف ته او غس طرف ته ناس کله چې هغه لیکل کوي کله چې هغه از د کول کوي کله چې د سچل کوي نو حالت کې هغه لګیا د لیکي ښه او دوته نه دی لیکي اذ يتلقى المتلقيان و کرام کاتبین دی نو د هر چا سره دی نو دغه کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون هغه پوهیږي په هغه سامان چې تاسو کوي تاسو څه کوي نه لیکي بعضې خبرې د زړونو دي نه هغې باندې ملایکو هم نه پوهېږي ښه ملایکو سره بیا دومره علم نشته چې د زړه په خبرو پوه شي زړه په خبرو باندې صرف یو الله پوهېږي ښه بل به هېڅوک نه پوهېږي که څوک دعوې کوي نو غلط به کوي دروغ به وایي اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول تلفظ نه کوي هیڅ یو تن په یو خبره باندې الا لديه رقیب عتید مگر دا غسرې زمونږه ملګری تیار ولاړ دی چې د دخلې نسل لفظ وزي نه لیکل کېږي الیکي بالکل تیار دی هغه غفلت نه کوي هر څه د دو طرف ته نظر دی چې سکۍ څه حرکتونه کوي لیکي دی چې کم سوی نه لیکي نور ځینې کې مرাজি لیکل کوي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد چې کله قیامت ورځ شي نالته کې اعمال نامو پیش نو چې کله اعمال نامو ولولي دی وایي مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها اوس شوی دی عمل نامې لا دی خو نو وړو کی خبره پرې خو دی نه غټه پرې خو دی بلکې هر څه راګیر کړلی دیګو هر څه خبرې دی د ټوکی خبرې هم دی مزاق خبرې پکې هم دی د غوسه خبرې پکې هم دی عام نارمل حالت خبرې پکې هم دی ټول هر څه دی پکې وړو کی خبره او غټه خبره هیڅ شی نه پرې خو دی هر څه پکې را لګل را جمع کړلی لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ارسه راګل کړل ووجدوا ما عملوا حاضرا دي چې کوم عمل کړل نو حالت کې باغ حاضر ویني ولالت کې لیکل کی کنه بعض علماء لیکلي دا ریکارډ کیږي دا کوم څه چې د دې نه یو ریل جوړیږي لکه څنګه چې مدا بعضی ویډیوګانی دي جوړیږي دا جوړیږي او دا سٹاک کیږي دا محفوظ کیږي دا محفوظ پرتی دي دا هر چا داغه څومره چې داغه عمل څومره چې داغه وینا ده داغه ګرځیدل دي سدي هغه ټول دغه ویډیو جوړي ریکارډ کی دا به څومره ذکر راځي لکه ولا پکاري نو ځنن سبا دي سيزونو خاص آسان کړه وړو کې میموري کارت دی په هغه کې په سوونو باندې الفاظ راځي په سوونو باندې تقریرونه پکې راځي بعضې سیزونه غټ دي بعضې واړه دي باسي او په وړو کې خشي کې هغه دومره د زمانې ریکارډینګ کې خلک خلکو کیمرې لګولي که نو دلته کې د هغوی سره چې کوم ریکارډینګ والا اخواته چې کوم هارد ډسک وسره ده نو هغه چا سره غټ دی نو چا سره وړو کې دی نو چا سره د میاشتې ریکارډ کېږي نو د چا سره د 2 میاشتو چا سره د 6 میاشتو نو چا سره د کال دا ریکارډ پروت دي پلان کی تاریخ باندې په یې طرف باندې پلان کې 13 وته ده
ولې هغه سره کیمرا ته لګېدل هلته کې کیمره کې شته په کم دغه لار باندې زه نیم تللی وي زه راوړی یو ته لکه کیمرو ته راوړی دی پکې رواني ښه ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید ما یلفظ من قول دی خبره نه کوي دی تلفظ نه کوي په یو خبره باندې الا لديه رقیب عتید مگر د سره یې زمونږ ملګری تیار وجاءت سکرة الموت بالحق او راغلی سلګی راغلی سختی سلګی دی سختی دی د مرګ بالحق پر اشتیا باندې ذالک ما كنت منه تحید دا غسدی چې نه ته د دینه تختیدونکې بچ کېدونکې نه کم طرف ته بچ کېږي کم طرف ته به تختیدو لار نشتی ښه وجاءت سکرة الموت بالحق مرګ سلګی راغلی پر اشتیا باندې مرګ وی ډېر تریخ شی دی ښه راځي به هر څه چې خو دا دې طرف باندې به ځې دغه مرګ به سکې دغه طرف باندې به ځي مرګ سختي نو په هر چا باندې راځي څوک الله وساتي چې وې ساتي څوک نه ساتي نو الله د بعضې داسې چې ګناهونه معاف کولو دپاره پې سختۍ راولي او بعضې داسې چې د هغې د درجاتو د اوچتولو دپاره پې سختۍ راولي عائشة رضی الله تعالی عنها وی زما دا خیالو چې مرګ سختۍ چې په چا باندې زیات نو دا به بد سړی او چا باندې چې د مرګ سختۍ کمې نو دا به ښه سړی وی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو هغه سا چې خطو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو زما د زنې او د سینې په منځ کې د هغه سر پروتو رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا کې پیاله پرته و د اوبو او دا یې وی انا للموت سکرات کله وی اعینی علی سکرات الموت یا الله زما امداد وکړي د مرګ په سختو باندې ان للموت سکرات یقینا د مرګ د پاره ډېرې سختۍ دي نه په ما باندې امدي او ورپسې وی لا اله الا الله او دا مرګ سختۍ چې الله نه سوا بل څوک نشي لر کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله نه رستو سبه تعریف سړی کوي او دا الله نه سوا رستو درجه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا بس خلاص ده وای نور بس سوه څومره تعریفونه به کې څومره تعریفونه چې کینو کم دي ښه داسې و داسې و داسې و داسې او دا الله نه رستو مخلوقاتو کې د ټول نه غټه درجه اوچته درجه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده هغه وی ان للموت سکرات یقینا ما باندې د مرګ سختۍ دي لا اله الا الله مطلب زین ځان نشم لر کولای لرکون کې الله ده زما په خپل وس دس کې نشته نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو ما خپل خبرې نو رجوع وکړه چې کله به خسړې یو هغه باندې به د مرګ سختۍ وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خو هغه په دنیا کې پیدا کېدی نشي نه پیدا شوی دی او نه به پیدا شي بل اق یو شخصیتو یا د ټول چې د الله نه رستو وي بعد از خدا توی قسم مختصر نو جات سکرۃ الموت بالحق راغلی سلګی د مرګ پر اشتیا باندې ذالک من ما كنت منه تحید و دا غسلی چې نه ته د دینه تقیدونکې ونفخ فی الصور او پوک باندې شي پښپېلې کې ذالک یوم الوعید دا ورځ ده د یری ورځ ده دا هغه ورځ ده چې دی واده کړی شوی ده ذالک یوم الوعید دا د وعید ورځ ده دا د سختۍ ورځ ده قیامت ورځ ده نو سخت ورځ ده مخکې تیر شیو قیامت ورځ سخت ورځ ده داسې ورځ ده وی په هغه ورځ باندې د قیامت هغه سختي داسې سخت ورځ چې وتزعو كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ان زلزلة الساعة شيء عجيب وي شيء عظيم
د قیامت زلزله چې دا ډېره سخته زلزله ده، ډېره غټه ده، ډېره سخته ده. ان زلزله الساعة شیء عظیم یوم تزال کل مرضعة عما ارضعت. هر یوه ماده، هر یوه مور هغه به د خپل بچي نه بې پروا شي، چاله چې پی ورکوي د هغه نه به بې پروا شي، به پرېږدي. وتضع كل ذات حمل حملها، او هر یو حمل والا، هر یو امید والا به خپل امید اوزیږي، ساقط به کی، زیان به کی. وتر الناس سکارا، او تبعین خلق لرا په نشه کې، په بېخودۍ کې. وما هم بسکارا، دا خلق به په نشه کې نه، ولكن عذاب الله شدید، لیکن الله عذاب ډېر سخت دی. بس دې باندې بس. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، یقینا پیدا کړل موږ انسان او پیژنو موږ هغه څه چې د نفس دته کمی وسوسې اچي. ونحن اقرب الیه من حبل الورید، او موږ زیات نږدې دته د مړی درګنه. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین، کله چې از د کول کوي، کله چې لیکل کوي دو لیکون کې عن الیمین، خې طرف ته او ګس طرف ته ناس. ما یلفظ من قول، تلفظ نه کوي، خبرا نه راوباسي د خلینا، من قول څه خبره، الا لديه رقیب عتید، مگر دا غسري ملګری تیار. وجاءت سکرة الموت بالحق، او راغله مرګ سلګي د مرګ پر اشتیا باندې. ذالک من ما كنت منه تحید، و اذا غسری چې ته د دینه تختیدونکې. ونفخ فی الصور، او پوک بولی شي پشپېلې کې. ذالک یوم الوعید، دا ورځ د سختۍ. الله رب العزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخلي نعم وقنا سامك يا متوسل. بسم الله الرحمن الرحيم.